نو هغه رشتې چې د یهودو د مسلمانانو سره وي، د مسلمانانو د یهودو نصاراو سره وي، نو هغوی خپل مال خیرات صدقه په دې خلقو باندې سکړه بند یې کړه. الله جل جلاله ما حدیث تلاوت کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حدیث راوین انس بن مالک او حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، الخلق عیال اللہ، خلق د اللہ عیال دے، ما یلیق بشانہ، دا ټول خلق اللہ پیدا کړي. زما د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک رب سخکل تشریح کئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے زما حبیبا ما نہیں لے گلے دنیا تا، ما نہیں اخکار کڑے پہ انسانانو کی، ما ستا ظہور نہ دے کڑے پہ انسانانو کی، اے زما حبیبا تا تمام علم دپارا رحمتی، ہر زی روح دپارا محبوبہ رحمتی، ہر زی روح دپارا. نو کافران مشرکان زی روح کرالل، یہودیان مرالل، نصرانیان مرالل، مجوسیان مرالل، اور سڑے راگئے. او اے نبی تد اغا نبی نوسی، تد اغا نبی د دعا نمونو نتیجی سمرائی. کم نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ستا بارکی دعا کرے ویا اللہ اولی گا پاولاد زمان کی رسولا یو نبی ددی نبی د پارا رنبے دا چی اللہ زما اولاد کیوی، رنبے سکیوی زما اولاد کیوی. دی وجنا د نبی علیہ السلام سلسلہ د پلار د خوانه چې سمرا را روانه دا. عزیزانو یاد ساتي تاریخ گواه دی، هر یو نیکتا چې د نبی علیہ السلام نور انتقال شوه دے، اللہ رب العالمین اگر تندے د شرک نہ بچ ساتلے دے. داد ما د نبی صلی اللہ یو نہ بلتا بل نہ بلتا اور روح چې د بل نہ بلتا انتقال شوه، اللہ دغه کس تندے د غیر د سجدے نہ بچ ساتلے. ولی چې دې تندې کې نور د جناب رسول اللہ را روان صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزانو ستا اغا نیکو مبارک ابراہیم علیہ السلام دعا غختوا، نو تد اغا نیکو نبی علیہ السلام د دعا سمرائی. ستا د نیک کردار تو گورا یو زلدی نیکر اٹھئی تا خلق را بلی، زکا ابراہیم علیہ السلام ملمان ډیر خوفو، ملمان ډیر خوفو، ملمه کې رحمتونه ډیری. خان تاسو که ګورئ دا د اولیاء او د خانقاوې وګورئ، بیګا د یو ولی او بزرگ هغوی اجتماع ورسه بیان له ورغلی بلا نعمتونه کېښودل، وایي دا د لنګر طعام دی ویې خورئ. اسې ما سوچ کولو ما یا الله نه پټی شته دلته او نه ځمکه شته او نه جیداد شته، او زه به ته لږ دا خبره وکړم، قسم دی چې زمونږ طالبانو سکل څومره چیلي خوړلي دومره به د علاقې وزیر هم نه یې خوړلي. الحمدلله بلا چې یو ورځ څلور چیلي راغله مال ټول ورته حلال کړه، یو هم پرې نه دی، سبا به بیا الله خیر پېښ کړي انشاءالله. اخری طالبانی دا اللہ رب ال دا دوی ته خدای را دا اوس طالبانی شته نه چیلې شته او نه دیګ شته، موږ هم د دوی د برکت غوړه زیړه خوړله او چې پتا اورېږي ما باندې ما اوس هسېږي. د طالبان خو د خدای رحمتو طالبان چوټي شو انشاءالله، بیا به څه موده بعد تر شروع شي انشاءالله. راځم دې خبرې ته، ملمانه راغلی، یو ملمه راغی ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته کتل، یاره بوډا بابا دی، سپینګیره بابا دی. زمونږ نن د شب قدر تقریبا د یو خاندان نه
اته نه کسان جمعه مانزله په هر جمعه راغلي، نه باران کتلو، نه یخنی کتلا، نه جمع کتو، نه وړه کتو، او په هر جمعه یو وخت کو دا سره راغی چې زه تلو مالک بیماری وجنا نو منصره ته ماته موبایل کړو وای کال ته پات کېږي به مانزله مونږ الته درځو. هغه په کور کې اته بیماران دی ټول پاتې شوی د مانزنه، نو هغه دعا او درخواست کړو هغه د پاره به ان شاء الله دعا غواړو. ها ګور یاد ساتئ دا چې کوم خلق د شب قدر ناراضي، منصره ناراضي، د هر ځای نه د لری لری علاقو ناراضي، نو موږ له داوی بیا چې نه او بیا د دعا او درخواست کې دعا ورته غواړو کنه. زمون اجي صاحب داوی والد صاحب چې هغه زما ډېر مشفق او مهربان مشر دی او ما ته ویلو چې ان شاء الله د خپل بچو نه کم بینه نه در کوم، هغه بیماران دي، اگر چې بیماری کې هغه راغلی هغه ته ان شاء الله دعا غواړو. ها ټول بیمارانو ته دعا غواړو ان شاء الله. بل زمونږه جامعې ته د افغانستان نه زمونږ ورور دی، هغه ساجبا اشعار لوستلی بیا او بیا افسوس دا کړو چې کاش مولوی صاحب چې تاسو سره زما ملاقات شوه او بعضی وخت راتل مشکل وي د دوه ملکونو منځ کې راتل لګران شوی، الله دې اسانه کړي. بل یو مرګره او هغه د دعا او درخواست کړي امین الله حاجی صاحب، هغه د لوګر سره غالبا تعلق ساتي، هغه مدرسې سره د خپل محبت اظهار کړو، نو الله رب العالمین دې دا ټول دوستان خوشاله کړي. اسه د ملما بارکه مې خبره کوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولیدل یو بوډا پکې ناست ابراهیم خلیل الله علیه السلام ملګرو ته بچ روټي کې خدلا د خلیل الله تعلیم داو ګور یاد ساتي روټي د چې ناستره او مرګري ګڼو کنه نو فورن سوای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وعلى برکت الله تیز وای ها ولی تیز وای چا کم ناس په چانه هیر چا وای تم وریاد شي دا به یو ان شاء الله الله مو خوشاله کړي. بسم الله ټول ملګرو ویل خو دې یو بابا بسم الله ونه ویل، بابا ډیر بوډا دی ضعیف العمر دی. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته وې اے د خدای بندا بدرستخان د خلیل ناس دی او تا بسم الله ونه ویلا پدینم د الله باندې د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې ما مال او ځان ټول قربان کړی دي. او یاد ساته چې زما سره پدرستخان باندې سو بسم الله نه وای نو یاد ساته زی خن غنما فلهذا بابا ته وای پاسا بابا پاسا بابا می سو قدم وړاندې کی خودل سو قدم لاړو ابراهیم خلیل الله ته وحی راغلا ورته وای زما خلیلا خلیل خو ارچا ته سوګ نوې نن خو دوستان ډیر کم دی خدایا خصيبه ملاوټي دوستان را ځان می درنه قربان شاه مال می درنه قربان شاه او چې کله وخت د امتحان راغې و خپل کا خپل بکوما ډیر کم خلق چاغه د ویني دوستانی او هغه شته باز کسان الحمدلله کله کله وي ته وایم ستاسو اوخ کې چې کومه توي شوی د الله رب العالمین په ورځ د قیامت د میزان تل دومره ور باندې ستادر نه کی چې ستا عمل ته ټول دنیا حیران شته داسې مرګري مون سره الحمدلله. بهرحال باز نورم داسې وی کمزوري ذهن والا محبت د الله د رضا د پاره ساتل پکار دي. وکله بدرنا معشوقه ګوره د نفس طلب کوي به نفسم ورکه خلیل الله ته وای څنګه دی خو خلا بچي الاله او رب بچي ورنه لاله ما ته وې پزان چاړ کېدم کما ته پزان بچاړ کېدم هیڅ خبره نشتا زوی به ورنه الاله اور په بدانګي خلیلا ولنه ربا ولې باندې دانګم اور سوزیدل کوي کنه کوي په ایمان وي چې موږ د سوګو چې نامو خو د کرونا لپاره جمعهونه پرې خو ډېر افسوس راځي الله دې رحم ډېر افسوس خبره ما کله کله ول مال موږ بچالتا د جانان روزي ته او دې د زړه سره لګلې ونه غوندې فال نه ما دماغ مې کار نه کوي او د مدینه طیبه په دیار باندې خو زما بیخي به حواس کار نه کوي
محمد علیہ الصلوۃ والسلام ته ولاړم خیال مې نو یره درې څلور کسان د سلام والا او زما د الله څخه کو چې لاس مو چتا وا شرک دی توبه محمد داسې کلکه عقیده پس مکه باندې چې د الله په ذات څومره کلکه عقیده په سنت دنو هغه د دې خلقو ده لیکن چې وخت راغله طواف را باندې بند کو دا حال دی سه الکه دا څنګه شرکو کرونا مخلوق دی کنه دی ګوره نبی علیہ السلام چې په کوم کلی رااله هغه نه به هجرت نکي او په کوم کلی چې راغله هغه نه به هجرت نکي خود سیل د پاره به تنه ورزي مونږ خو سیل ته نه زموږ عبادت تتلو بند کړو که بند نه کړو دا یاد ساتئ عقیده چې د خدای سره وي چې خدایا ته کولو والای او زستا محتاج ما ز مخلوقم ته خالق بیا کرونا مرونا ایس نشتا مړه به هیڅ نشتا او کومه یو چنا یو طرف ته خو په دې خبره زمونږه جګړه ده چې کوي ارسو سکي الله سکي او مخلوقه من بار ویو چې مخلوق د الله د ارادې نه بغیر اسم نشي کوله مړه دا کرونا به زما سب ترازی بار میں دکان کې نه نسی بار میں بازار کې نه نسی بار میں سلیما کې نه نسی بار میں شادی حال کې نه نسی او ما به جمعات کې نسی د دې کرونا به اورمې خدای ورمات کی ور کرونا کوم ځای کې ده بهر حال دا د مسلمانانو هغه کله کې عقیدې وجدا سي و سنټل چې نشته معاملې بل شان ده معاملې ده عقیده ده چا ده د اسماء بنت ابي بکر معاملې ده چا ده ووري نن د عاشق د مصطفی خبره درته کوم ما مخکې جمعه باندې ویلیو نن درته خیمه ابو بکر چې کله پلار ایمان راوړو نو وی جړل یاد شي درته کنا خدا نه مرګري خو نه نوی چې کوم راغلی هغه ته یاد نه دي چې مولوی شه پروز کنند لره زیر نه خلق راغلی هغه له سبه ویلي هغه ما دا خبره کړې و چې ابو بکر صدیق و جړل محبوب ته تپوس کوي اے دغاری سور یار ولې جاړې وای جاړم خو زکا کاش نن زما د پلار په ځای باندې چنن زما د پلار ګوډې ستا ګوډو مبارک سره لګي دلی دي او نن زما د پلار لاس ستا لاس مبارک کی پروت دے کاش دا ابو طالب سے لاس ستا په لاس کی پروت وے او زما د پلار په هغه ایمان راوړې زه ډېر خوشاله وې ځکه داغه د ایمان پر اورو به ډېر خوشاله شوم تا ډېر ګران او ته مرته محبت ډېر ګران خو بس ولکن الله يهدي من يشاء خدای وایي زمون فخر ده بس بهر حال راځم زما محبوبه ستانی که خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام هغه مجوسی توال چې پاسا زما د معشوقین نامه دی وانه غستا ولی زما د معشوقین نامه نه روټي خوري طعامونه خوري بس بابا لا زه مجوسی ما زه خو ورته عبادت کوم ستاسو خدای نامه ولې والا روټي دا نه به خورم مدا سے مخ کے لاړو رب العالمین وحراء لګل ای زما خلیل پاسا درستخان دی راغون کا روٹی خوراک بن کا تپوس نکی خلیل اللہ چی ولی درستخان راغون شو لاسی گونی ولو ورطوی اے زما خلیلان او یا کالی زما پسد باندی غیر تسجد لگولی دا او یا کالی زما خلاف آواز غیر تکڑے دیں خود تپوست اک او یا کالو کی دد روٹی ٹیم ما بدل کڑے ندے ہر ٹیم می ورطا پٹی بروٹی رسولے دا ذرا زقما زرزق ورکون کئیما نو اے زما بند خلیلا یو رستا درستخان تراغی تا دخپل درستخان نا پاسولو زر راولا ورطوائے زما ربوی چراشا او بغیر زما دنو میں اخرى ابراہیم
अलैहिस्सलाम मंडी कड़ली बाबा में रवान दे सरगुने उख के रवानी दी नागहान इब्राहिम खलीलुल्लाह में वरता पूगलास की खुद ए दुखरे बंदराता और तवी चीर तमी बूजी वो इद्रस्ता खान तदी बोजमा आग इद्रस्ता खान तमी बूजी चिज निरा पास उलमा ज़खो सम मजूसी मा ज़खो ब्यास्ता दमा शुकी नामन आखलम चारा उली गली और तवीज़ अगर अबरा उली गलमा मा तवीज़ मा बंदत हो आया राशत आन जमा दे रज़क जमा दे जमानुम पी माखलाव जमा रोटे उखरा खपकी गमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिला शापीर को आग बाबा जुई ननना ज़खो कदम नाखलम तरसो पूर्च माता زی اویا کال خلاف غیر تچغواما او یورز نهر پاتی شما ما ته واپس د روټی دعوت راکو نن دز هغه خدای ولی نما نما ابراهیم علیہ السلام چې در سخان درا وستو نو سوګ را وستو مسلمان را وستو ایمان والا را وستو دو خبر راغلی یو د ابراهیم علیہ السلام د الله جل جلاله د ذات سره انتهایی مینوا الله ورته وی دا مینه بده محبت نه بوزم ستا مقصد سره ستا مقصد دا به چې بل ته هدایت ملو شي ستا د بسم الله ویلو کې سنور غرض نشتا غرض دې دا چې زما د رب طرف ته د خلق اعلان پیدا شي فلهذا ضرب ورته بدل کم تله د درستخان مجوسیو راځي چې درستخان ته مو به باغس شي ابد ابراهیم علیہ السلام امتی جوړ شي ان شاء الله نو ای زما حبیبا ستانی کو ابراهیم علیہ السلام دا سګړو ما ورته حکم کو فلهذا صحابه ته وایا چې د چالورګانی واده دي د اغي زمانو سره داغي خاندان سره احسان کوي خیر خیرات ور کوي نفقه ور باندې خرج کوي اس خبره بل خبره مدا کړو مسلمانان سیواش مسلمانان ول مور کوي کافرانو تر وټي طعامون خیراتنا چې مجبور شي ایمان راوړ رب العالمین ورتوي نانا دغه خلق باندې خرچ کوي مال لګوي زما د رضا د پاره لګوي تاسو اخوا معامله زماله صحابه پاغي معاملو کو پدې معاملو اوس مې اخیری خبره کړې و یا شي درته چې بعض علما وایي چې دا په باره د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما کی نازل دي تاسو په ول چې مولوی صاحب دا څنګه داغه په حق کې نازل دي علما فرمایي وایي اسماء بنت ابي بکر د دې مور د ابو بکر صدیق رضی الله عنه شان ډیر اوچت دی په ټول صحابو کې الحمدلله وایي ټول مقام ډیر بلند دی ایو لوی عزت ورته دا ملو دی چې د دې ابوین کریمین صحابه جوړ شوي دي الحمدلله یوې مور د ام خیر رضی الله عنها هغه ایمان راوړ پلاری به ایمان راوړو مخکې جمعه باندې ذکر کړو هیرونو ابو بکر صدیق چې کله کور کې د ایمان دعوت شروع کو خبره شروع کړه نو د دې یو خزوه د اسماء مور وا هغه ور سره اتفاق نکو وې زه در سره ایمان نه راوړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا خبر نه دی مینا دیتا وای محبت دیتا وای ورته وای د اسماء مور وران ایمان نه راوړې ورته وای ایمان نه راوړم زستا محمد نه منما زستا یو خدای نه منما ابو بکر صدیق ورته وی په ما باندې طلاق ای زما د کور لاړ شا
सरदारी कौनैन खबर शुरू ورتوي ابو بکر صدیقا خبر شوم چې تا بیبي د کور نو وستلې دا په طلاق باندې ورتوي او یا رسول الله دا خو میټه بر ده والله استا په ذات باندې د رب العالمین په مینا کې یا رسول الله زما ټول مال اولاد قربان شه ارس قربان شه محبوبه خزونه ماته نه منم ما زړو تا منم نه ځه خبر ختم شو صلح حدیبیه نه بعد صلح حدیبیه نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تب باز مشرکان راتلل او د دې خپلوالې نه وی رشتہ دارې نه وی نو یو بل بدلل یو بل سره ملاویدل یره ناګهانه یو بیبي بوډۍ خزا د ډېر عمر خزا د بیبي اسماء کور ته ولاړه ده چا کور ته ولاړه ده د بیبي اسماء رضی الله تعالی او یاد کوم شي کنه بیبي اسماء وی قیامت کې با ار سره خپل قربانی پیش کړي ار سره بخپل قربانی پیش کړي او د هر چا با د بدن نه د اغه زین رڼازي وای زبنا غهانه مخراواړو رب العالمین چې یا الله زما دا مختا په خپل قدرت جوړ کړو یا الله او پدې باندې ستاسو محبوب دشمن په سپېړواله اے اسماء سرداری کونین چې معراج ته لاړو ډېر عجیب حالات ولیدل یو مکان کې مزیدار حوري ناستې وي د ټولو دې زینو رڼا کولا سرداری کونین تپوس کوي ولی ستاسو داسې ډېر رڼا کوي ورتوي اے د الله حبیبا منګد اسماء بنت ابي بکر په خدمت د پارا رب العالمین پیدا کړیو کله چې اسماء باندې دشمن د پیغمبر گزار کړو منګ ټول خپل مختلاس ګرځولیو دا چاپ هغه چاپ دی خدایا د اسماء په مخ باندې چاپ جوړوي منګم الله د اسماء سره ځان برابرو قیامت کې با د اسماء بیبي د مخنا او د اسماء بیبي د حورانو نه د هغه د خادمانو د مخنا با د نور په شان د ډیره تیز رڼا وي ان شاء الله نو دا هغه اسماء واخا معمولی اسماء نه ده دا هغه اسماء ده چې نبی عليه السلام د غار ثور ته پي وړلې یو ځل لار او شونډي و چکل کی دي پلار دې تپوس کوي بچي ته ډېر اوږي ولکه پلار دې سندس کلی بابا ډېر تکي وما نو بچي په دې سکله وکړه ورته وې اے بابا جانا شونډي باندې وچی وي خو زما دې پرب د محمد رسول الله قسم وي چې کله ما د محبوب مخته ولیدل رب العالمین ټول لګه ختم کړلا ټول لاړه ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می پیر आवाज استی ورته وی اے اسماء د دینه پوی اوسکا ورته وی محبوب اعظم ایمان سترګونه اوخرالی ورته وی محبوبا کډیر شفقت را باندې کې پدیلوخ باندې خلق لگان سرداری کونین چې کله شونډې مبارک ولګولې بیبي اسماء می هغه د سرمنې جوړه داسې یو خلطه هغه لوخي ټول په خوله کې نیولې دی او د ماشوم په شان دې سرمنر وي ورته وی اسماء پوی ته اوسکا اسماء ورته وی یا رسول الله څومره خون چې په دې ګوډي کې دی په دې سرمنې کې دی یا رسول الله دومره خون به په یو کې نه وي دې سره ستا شونډې مبارکې لګېدلې دي هغه اسماء دروازه وټکېدله څوک ولاړ ده مېلمانه خو ډېر سفرونو والې ده دوړو والې ده ډېره داسې غبار والې ده بی اسماء رات دروازې نه دننه आवाज کوي بار څوک ولاړی اور ته وی اسماء زستا مور ما اسماء دروازه بند کړه ورته وی راځم
بار ادریگا زمد بی بی عائشہ نہ تپوس کو مان چه اگران خوری محبوب تو آیا مور میرا غلی بار ولاڑا دا خو مشرکا دا ایمان را ولن دے اگران محبوب زمان مور سلمین دی قربان شاہ ترا تو آیا دروازہ ورتا کلا حکم او کد کورے اوشارما بی بی عائشہ لاڑا ورتا وی اید اللہ حبیبا خور میرا غلی دا اسمارا غلی دا موری بار ولاڑا دا دروازہ ورتا کلا وینا مکہ خونو دا فتح شوی دا حدیبی صلح شوی دا راغلی دا خواهوی چی دروازه ورته کولا حکم کنه په ایمان وای دا ډېره موده بعد چې مور راشي لور په ځان پوهېږي مور بار جاړي لور دننه جاړي لور ورته وایي مورئ ستا محبت را باندې ډېر غالب دی لیکن د جناب رسول الله محبت سره برابر نه دی ټول وایي سبحان الله بیا وای سم आवाज را نه مړه داسې کولی आवाज ماشاء الله اوس باندې خبره زما راغله کنه چې صحابه وتا صحابيات وتا مین دې ګرانې وی کړ رسول الله مبارک ګرانو جواب به را نه څوک ورته ګرانو څوک ورته ګرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موري بار ادریگا بار ادرگا نہ برازی زمین محبوب نے تپوس کوم بی بی عائشہ ورتوی محبوبہ سنگ ورتوی حضور پاک علیہ السلام ورتوی الالا دروازہ ورتا کلاو کی او دننے کور تبوزی دروازہ ورتا کلاو کی دننے بوزی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تخبر راگ عزیزانت ابو بکر صدیق مال بچا قربانو کدا جواب ملو شما مخ کی جمعو کے کڑے ہو نبیا معلومی کی دا چھ بیان تاسے اورے دا سرداری کورین 46,000 درہما 46,000 اشرفے دا 50 قربانوی جواب راکی دا 50 قربانوی فجنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے گرانی موری دن نراشا مور جاڑی اے بچڑی ما خود عمرہ تکلیف پزان برداشت کو تا ترالما زڑے رستڑے ماں مور راگ لے اسے باندھی کی ناستلا دل تکینما ورطوی اے گرانی موری دل تکینا دل تمکینا دل تبکین مزویا دازے پوست نرم دے ورطوی موری نننا یاد سات دا گدئی او دازے تناستی زمان جناب رسول اللہ دے یہ زبان دکینا مدل تکینا مور ورت دخل انسانی صفاتو نے یو صفت بیانی اے گرانی لوری ولی دی وقت مزتا تگرانا نہیں ماں ورطوی اے گرانی مورے دیر رب ہم دے گرانی واللہ دا جناب رسول اللہ دخپو دا گردم برابر نہیں نبی علیہ السلام دخپو دا گردم برابر نہیں مورے محبت دیتا ہوئی ورطوی بچی جانی ماتا پیسی پکار دی ماتا نان نفق پکار دا زبا واپس دا مدینی نظم مکی مکرمی تا ایمان الابیم نے دے رہا ہوئے زبا مکی مکرمی تا اے گرانی لوری ماتا سراک اسما ورطوی ماتا دکور دا اجازت نہ اجازت شوئے چدن نیرا والا بے بی بی عائشہ تلارا ورطوی اے عائشی ماتا ہوا آیا
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोर लपना पका बांधे और कवलो बांधे खूब माना नबी अलैहि सलाम खपकी गिना मानब अल्लाह खपकी गिना औ खपकी गिजी नवर को मात दोबारा जवाब रावड़ा रब्बुल आलमीन दा आयात नाजिल को लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए महबूबा ताबानी दुई ईमान रोड़ो सकारष्ट देना कि ईमान रवड़ी औ कना ईमान रवड़ल खुजमा का दे जिस चाहता हिदायत कमा ची ईमान रवड़ी दा खुजमा को खबानी वलाकिन अल्लाह यहदी मैं वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम अगा ची तासो खर्च कवे द जान द पारे खर्च कवे आगा माल चिस्ता अस्माई खर्च कई अगा ढेर गोरा दे अगा ढेर गोरा दे बीबी अस्माता बीबी आयशी दा आयात तिलावत बीबी अस्मा रदियल्लाहु ताआला अन्हा मिलार देर समाले राजम कड़लो वर्तवी दावाल कलेच मोरवत लबारता वर्तवी एग्रानी लुरी माता से पैगाम रा कवल वाड़े कना वर्तवी एग्रानी मोरे ज़ख़वालम च रब्बुल आलमीन ताद जहन्नम दूर न बचो साथी मोरे जमादार जो तमन्ना दा माता से तवेलियो खबर मा कड़वा ओदा जमंगा दाहले सुन्नत वल जमाअत मौक़िफ़ थे चिपटेरो खबरों की ज़ख़ीरत अहादीस चुप पाते शविदा चिकला ज़ख़ीरत अहादीस चुप पाते शवी न आगे बांधे बा द नवी रना मौलाना से फतवे त न लगे तब एहतियात के ज़का ज़ख़ीरत अहादीसो बडेरो मसाइलों के चुप पाते दा लोई न लोई मंगता मिसाल परोते तारीख मंगता परोते सहाबाई किराम मुबारक बा के दे यौ सहाबी बारक बा दबल सहाबी ने तपोसशो लक़द हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु फातिही अफगानिस्तान हिंदुस्तान अगदम तमाम खारून फतह कौन के शख्सियत अकातिबी वही अद उम्मत मामा द उम्म हबीबा रोर हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु लागे मुबारक बारक बा याद हजरत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा द चानी काच नबी अलैहि सलाम उतरला सरदारी कौनैन खुला मुबारक के उबो अचवले अली रज़ियल्लाहु अन्हु इदासे द फातिमी रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुमा सरदारी कौनैन दौड़ उदरवल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुले के अचवले उबो अगा मुबारक सद अली रज़ियल्लाहु अन्हु पकड़ेवान की चुफकड़े और सईद बीबी फातिमी पकड़ेवान की चुफकड़े अगा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यौजली सरदारी कौनैन पे लाश मुबारक अचवले अवेल ओरई कि द चाना अली खुशाले दागे न बज खुशाले और कि द चाना ज खुशाले दागे न ब अल्लाह खुशाले यदि द्वारो बारके यो कसरागे शरीर इंसानो हजरत सय्यदना अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ता उधरे दो वर्तवई तद अली बारक सवे और तफौरन लास पीर तकड़लों मखदे लास वर्तरा उगुरजोलों अगी मखदास को अमर इब्न अल-आस नाग मंडकड़ा मखी तकाने परोते काने रवागुस्तलो पागी बाजी गुजारू को वर्तवी वल्लाह कनन सरदारी कौनैन जोंदे पता बांधी भाई हजारी करे आली को अगर सड़े दे आली को अगर सहाबी दे अजीजानु अली अगर सहाबी दे चिकला दे यहूदियानु कलाई वर्मा तकड़ला देर सहाबाई किराम वलार दी सरदारी कौनैन दस्तूर गुना उख के रवानी दी तूर गट पट के रवा गुस्तलो और अली शेर खुदा ते
سر باندې یو ولد پټ کی تا وهلو او سرداری کونین بویل الحمدللہ یو ولد پټ کی بیتا وهلو او سرداری کونین بویل الحمدللہ سرداری کونین سترګونه اوخ کې روانې دي صحابه کرام جاړي عزیزانو ناګهانه جبرائیل علیہ السلام راغی ویلی دل جبرائیل علیہ السلام په سر باندې تور پټ کې مبارک وهله شوی دی ورته وی جبرائیل امینا تو خدا سے لباس کے مالی دلے نوے ورته وی یا رسول اللہ تا اسمان ټولو فرشتو نن تور پټ کې وهلی دي ولی چې تا د علی شیر خدا په سر باندې تور پټ کې راتاو کو نن د اسمان د فرشتو لباس بدل لے عزیزانو عمرو بن العاص ورته کانه وګرځولو ورته وی خدای دې بدرنګ کا ته د علی بارک لا اوسم شک شبهه کې صحابه مبارک صحابه خبر نه اوریدل نن موږ یو خیر دې خلق بسوي انتشار مو جوړاوا کڅوک سوي هغه بوي ورته عبدالمتین دې په دې معاملو کې نه ده دا خو یو مدرسه ده ځان می قربان یا رسول الله استاد شان مال می قربان یا الله استاد وحدانیت باندې یا الہ العالمین استاد محبوب باندې ځان او بچي هر څه قربان ایس خبر نشترنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات باندې صحابه او مال ځان داغه په صحابه باندې مال ځان قربان کو قسم دې د بیبي فاطمه یو خبر رایا ده عمر رضی الله عنه درې میاشتې جړای نه غل کېدله ما خبره مخکې کړې وه د بل شق درته بیانوم اے فاطمه رضی الله تعالی عنها روجه وه صحیح وه بی فاطمه رضی اللہ عنہا روجہ دارا دروازہ وٹکیدل عبداللہ ابن عمر ڈڑے تولاڑ دیں اے علی شیر خدا پلار میں بیمار دیں پلار میں ٹکی گنا پلار میں دخلینا داسی خبر روانی دی منگ ڈیرا تسلی ورکڑلا ورطوئی بی فاطمه تلار شئی بی بی فاطمه تا زما سلام آیا او بی بی فاطمه تا ہو آیا چھ عمر وی مالد صبر دعاؤ کا بی بی فاطمه میرو جماعتی تتیرینی کئی عبداللہ ابن عمر چھ خبر ہو کڑلا بی بی فاطمه دنن ہو ریدا فوراً بی بی فاطمه لا سن برکئی یا الہ العالمین یا اللہ زما د پلار عاشق زما په پلار باندې قربان زما په پلار باندې مینا زما د پلار مطلوب عمر ته صبر جمیل ورکا پشاند یعقوب علیہ السلام عزیزانو عبداللہ ابن عمر میں علی شیر خدا سر خبریں کہیں علی شیر خدا ورتوئی ززب ورطا پیغام یو سما عزیزانو چکل عبداللہ ابن عمر میں کور ترسیگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں بار کسکے والار دے اے بچیا واللہ چکل تابد خلین کلمات استلینوی اور دوئے ما خو علی شیر خدا اصولی گلو اب لا رسید لینوی لا رت خوریر خوشحال معلومی گی ورتوی اے بچڑیا ستانا لگتیم بعد اللہ رب العالمین زمان سنی تصبر را نصیب کو اد فاطمه دعا وا د عبداللہ ابن عمر در رسیدون وړاندې الله قبول کړه او زمانہ کوي بل دعا له سره ورځي وي خپل غواړه کنه خوشاټاریا ته خو په یو ماچسو ډبی باندې سوار لسنیم قسم کې یو ماچسو ډبی در کوم سوار لسنیم قسم کې او عمر فیصله کې الله وي د عمر فیصله می خوښ ده خو هغه عمرم دعا ته چاته ورځي د رسول الله خاندان له ورځي د دې نه معلومیږي دا چې د دې خلکو په دې خبرو باندې به دوکه کېږي نه دعا به هر چاته کو په ایمان وي زه تاسو ته خبره وکم
یو سړی چې د سعودي نه موبایل کوي، یو سړی چې د افغانستان نه موبایل کوي، یو سړی چې د قطر نه موبایل کوي، یو سړی چې د انډونیشیا نه موبایل کوي، یو سړی چې د ایران نه موبایل کوي، یو سړی چې هغه د بل ملک نه یورپ نه موبایل کوي. عزیزانو هغه په دې وجه نه کې چې عبدالمتین ډېر لوی مولا دی، عبدالمتین د چا د خپو ګرد هم نه رسېږي. او عبدالمتین ته ځکه موبایل کوي چې عبدالمتین شان د مصطفی او شان د مصطفی د غلامانو باندې قربان دی. او الحمدلله دا زه ټولو مسافرو ته دا درخواست کوم چې اے مسافرو مال د دې عقیدې دعا وکړئ چې الله مې د نبی علیہ السلام د غلامانو په غلامۍ کې قبول کړي، غلامانو غلامۍ کې مې د الله قبول کړي. عزیزانو تاسو هم دا درخواست دی، مال دولت په نبی علیہ السلام قربان کړي، خو ذات او شان د نبی علیہ السلام د هغې د ابوینو، د هغې د صحابه کرامو، د هغې د صحابیاتو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی دفاع به انشاء الله کوو. او بله خبره اخري کې دا درته کوم ورونو چې زمونږ او ستاسې ایمان دا دی چې مونږ او تاسې مسلمانان یو. زمونږ الحمدلله ډېره ښکلې عقیده ده. مونږ ته الله اسلام څنګه ښکلی په اسانه راورسولی، په اسانه نه دی راغلی، مونږ له په اسانه میلاو دی. نیکه او نیکه پلار نه پلار نه مونږ ته مسلسله داسې تللې ده. خو د ایمان د راوړو د دې ډالۍ تپوس د مصعب ابن عمیر نه وکړئ، د سید الشهدا امیر حمزه نه وکړئ. نو عزیزانو اسلام قرباني غواړي که نه غواړي؟ پلار به هم قربانو، مور به هم قربانو، خو د رسول الله د سنتو نه به دفاع کوو انشاء الله. رب العالمین دې د راغلو میلمانو د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. رب العالمین دې زموږ د مدرسې موږ یو لویه اراده کړې ده او لویه منصوبه ده، د الله نه غواړو انشاء الله سلسله هغه به انشاء الله موږ اوس شروع کوو. او ټولو ملګرو ته مې درخواست دا دی ورونو چې زموږ په مدرسه کې په دغې تعمیر چې کوم زموږ په ذهن کې نقشه پرته ده دا تقریبا د 30 لک خواوشا خرچه ده او دا به انشاء الله برابرو، د الله نه به غواړو. یو ملګري موبایل کړی وایي مولوي صاحب تعالی خو دومره خلک راځي چې ته اعلان وکړې او 60 کسان ووایي چې 50 هزار روپۍ زمونږه نو 30 لاک برابرېږي. ما ویل مال تاسې به څه کوئ، مال تاسې به څه کوئ؟ بس وی خاندل وایي انشاءالله موږ هم به دې 50 کې ولیکه. مال زه الله رب العالمین نه به خیر غواړو. تقریبا 3 کسانو د بار ملک نه په 50,000 روپو کې موږ سره ځان شامل کړی انشاء الله. نو 1.5 لک تقریبا هغه برابرېدو والا دي انشاء الله، هغه به رالیږي انشاء الله او بیا به دلته کار شروع کوو. نو کار چې دغه 1.5 لک دا شي تقریبا نن زموږ سبل د افغانستان نه یو ملګري هغوی هم چانده رالیږلې وه، دا به ورسره کوو انشاء الله. د زمونږه مسله به ورو ورو اوس راغونډېږي، خو د الله نه به غواړو. چا نه به غواړو؟ الله رب العزت نه. ورونو یو خبره ده، افغانستان کې مهنګایي ډېره زیاته ده او ډېر زیات خلک هلته په تکلیف کې پراته دي، خو چې د هغې ځای نه تا سره تعاون کېږي نو د دې ځای خلک به انشاءالله بھرپور تعاون کوي انشاءالله. داسې ده که نه ده؟ یو سړی وږی دی، ګاونډي وږی دی، خپله وږی دی، تکلیف کې دی، هغه وایي یاره د مولوي صاحب مدرسه ډېره ضرورتمنده ده چې موږ هغې سره چانده کوو. نو چې هغه د افغانستان نه پیسې رالیږي نو موږ به ورته دعا هم غواړو، خو تاسې هم یو قسم دا ترغیب دی، تاسې به هم انشاء الله تعاون کوو. او دا تقریبا لږه قرباني غواړي. او ما ویلي وګورئ حضرت شیخ صاحب حفظه الله زموږ د احادیثو عظیم شخصیت هغه مبارک ویلي چې ګورئ درخواست به دا وي څوک به په روټۍ باندې غواړي، څوک به تنخواګانې غواړي. نه وایي تنخوا دې نه وي، روټۍ دې نه وي، خو چې د طالب دپاره د اودس ځای خو برابري که نه، د طالب دپاره د غسل د کپړو د بدلولو ځای خو برابري که نه. او دا د شیخ صاحب شرعي مطالبه ده انشاءالله. ټول به پوره کوو که نه به پوره کوو؟ ټول به پوره کوو انشاء الله. او دویمه خبره دا ده ورونو موږ مخکې ویلو زه د قوم نه ډېر خوشحاله یم، قوم ما سره ډېر زیات اخلاص وکړو. قسم دی 3-4 ځلې موږ انجینران راوستل او هغوی د دې ځای نه د اوبو ناف راواغوستو او تر دې پورې چې مالا قوم داسې وویل مولوي صاحب موږ لختې بدلو، مال که څه عوض غواړئ معاوضه غواړئ؟ نه 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 مولوي صاحب موږ ته د خدای د رضا دپاره دعا وغواړه، به چې ته خوشحاله یې موږ خوشحاله یو.
هغه هر څه وشو د الله خوښه نه وه نو موږ به انشاءالله په هغې لښتي باندې داسې لنټر اچو چې هغې کې لاندې لاسګاډۍ د زمیندار ماما هغه ډایرک ځي او په هغې کې بیا که خټې جمع شي یا بل څه چې هغه په لاسګاډۍ کې هغه دې طرف ته وباسي انشاءالله خرچه به غټه خرچه راځي خو الله به پوره کوي انشاءالله او داسې ترتیب سره به د دې لښتي به انتظام کوو انشاءالله چې په داسې طریقې سره پکې مونږه ځای لښتې جوړ کړو چې په هغې د پاسه مونږه داسې ځای په ځای غټ غټ منهولونه پرېږدو او لاسګاډۍ په هغې کې باقاعده تلی شي چې زمونږ دې ګاونډیانو له هم تکلیف نه وي او دې خوا هم تکلیف نه وي انشاءالله خرچه به کوو خو د چا زړه به نه بدو ځکه دې خوا زما وروڼه زمینداران دي زه وایم چې مخکې نه اوبه ورته ګنټه کې رسېدلې انشاءالله اوس به د دې ځای نه هغه اوبه په نیمه ګنټه کې انشاءالله رسېږي انشاءالله ځکه قسم دی زما دا سوچ دی چې یا الله زمونږ نه ډېر خیر هغې خلقو ته ورکه چې چا زمونږ سره ډېر تکلیفونه برداشت کړ نو انشاءالله په هغې به هم کار شروع کوو په دې باندې به هم کار شروع کوو انشاءالله او د دې لپاره تقریبا زمونږه 16,000 خښته لګېږي انشاءالله دې لپاره به هم دعاګانې غواړو چې څرنګه د مخکې مدرسې ته الله انتظام کړی بیا هم درنه غواړو 16,000 کانکر به لګي انشاءالله 16,000 کانکر به لګي انشاءالله نو د ټولو بټو والا ملګرو ته مې درخواست دی چې د چا د بټو والا سره تعلق وي انشاءالله یو ملګري هغې ما ته ویلي زمونږه د هغوی د مدرسې جلسه وه بیا ما پکې بیان وکړو بیا هغه ما سره وعده وکړه چې انشاءالله ستاسې مدرسې ته به یو ګاډی خښته درلېږم نو هغه ته به م انشاءالله مونږ موبایل کوو چې خښته نه مونږ له د لښتي دپاره چې مونږه 13 انچ دیوال یو خوا 13 بل خوا دې خوا او اخوا او لښتی داسې جوړ شي چې په هغې کې لاندې ګاډۍ ځي او ټولو زمیندارانو ته څه وي سهولت وي انشاءالله خوښه مو ده که نه نو دې دپاره دعا وغواړئ رب العالمین خدا د دې دپاره د سري د دې دپاره د سیمټو د دې دپاره د خښتې رب العالمین انتظام برابر کړي او یا الله دې سره به مسلسل جاری خدایه د غسلخانو او د سبیل د اودسونو ځایونو انتظام الله برابر کړي او رب العالمین خدایه زمونږ دا قوم الله زمونږ دا د علاقې خلق او دا راغلي مېلمانه الله موږ ټول په حوض کوثر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي رب العالمین زمونږ او د دوی د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي یا الله موږ ګناهګار یو خطاکار یو مجرمان یو خو ستا د کور خبره ده ربه زمونږ ذاتي خبره نه ده چې موږ د کور نه لښتې بوځو خدای کې د الله د دین طلبا اوسېږي الله د شیخ صاحب د وینا مطابق الله زمونږ د اودسونو زمونږ د غسلخانو زمونږ دا ټول انتظام الله ته برابر کړي کوم قوم له چې زمونږ د خوا نه په دې دومره وخت کې تکلیف رسېدلی اوبه په ټیم نه دي رسېدلي اکثر دا لښتې بند وي مرګرو ته اوبه نه رسېږي خو موږ ته اوسه پورې الله ګواه دی یو زمیندار شکایت نه دی کړی نو یا الله د هر زمیندار د غنم دانه 100 وږي وباسي 100 دانې ورکوي یا الله زمونږ د هر زمیندار دانې خدای د 100 نه 200 ورسوه رب العالمین بدلی ور نصیب کا او زمونږ او د قوم د محبت والا زندگی نصیب کا قوم ته مې درخواست دا دی چې مونږ کله اعلان وکړو تاسې به ټول راځئ انشاءالله ګلکاران به ګل خښته لګوي او تاسې به انشاءالله سمټ ورته ټاټکو کې برابروئ انشاءالله چې په یو ورځ باندې هغه دواړه دیوالونه هم الله برابر کړي او دام برابر کړي الله نه به غواړو زما دومره غیرتي قوم دی د دې دیوال مونږ اعلان وکړو دا الله په 3 ورځو کې برابر کړو په دې باندې تقریبا هغه وخت کې خو مانه هیر ده تقریبا 28,000 خښته لګېدلې وه دا خو 16,000 خښته ده انشاءالله ټول به تیار وي انشاءالله کله مو اعلان وکړو انشاءالله تاسې به تیار یې ها یا الله د دې راغلو مېلمنو حاجتونه پوره کړي د مسافرو چا چې موبایلونه کړي رابطې کړي مونږ سره د چا په ذریعه زما موبایل بند دی څو ورځې وشوې ځکه زه بیمار وم ما نه ډېر ښې جلسې پاتې شوې زمونږ ډېر ښه ملګري لیکن الله رب العالمین دې ستاسې او زمونږ د ټولو روغ صحت نصیب کړي رب العالمین د هغوی جلسې ته نه یم تللی خو یا الله هغه برکات
خدای باغوی باندې جاری او ساری وساتي او یا الله زما یقین داده چې داوی مدرسې به تا نورم آبادی کړي خو مونږ نو الله زمونږ په وجه باندې کسه تقصیرات مونږ نشوي داوی زړه دردیدلی الله زړه مه دردوا مونږ ته خدای روغ صحت را نصیب کا هر چاته د حاضری توفیق را نصیب کا یا الله زمونږ عمل د جلسې د بیان د تقریر الله دا ټول د خپل رضا سبب وګرځوا د دوی او زمونږ د ملګرو څومره خپلوان دوستان بیماران دي بهم دعا وغواړئ دا د شب قدر زمونږ غرونه په کور کې اته کسان بیماران پراته دي نن هغوی یو منزله نه دی راغلی دعا ورته وغواړئ یا الله روغ صحت نصیب کا یا الله روغ صحت نصیب کا یا الله روغ صحت نصیب کا نور څومره بیماران دي الله په دې حاضره جمع کې معلوم دعا وکړي الله روغ صحت منصیب کا او دا دعا وغواړئ یا الله خدای چاندی غختو تم محتاج مکی وغواړئ سم وای آمین یا الله دا دومره کروڑونه روپۍ دي الله برابر کړي خدایا اسنه چې بل جمعه کې هم چې چاندا واچوي شابه او شا نه یا الله نور مدرسو کې غواړم ربا او خبر ابري غواړم جانم خلقو ته غواړم ایتنه خو زما مدرسې ته الله بغیر د غختنې راکا الله هغه پیسې راکا رب چې ستا خوخي ناخوخي پیسې رب زمام نه دي خوخي چې ستا نه دي خوخي مې را لېږه ربا هغه زړونه دي خو مه مایله کوه چې خرابې پیسې راوړي هغه زړونه مایله کا یا الله چې کومې پیسې بختوري کومې پیسې پاکې وي یا الله د دې مدرسې ضرورت پوره کا د نورو مدرسو پوره کا الله د دوی او زموږ په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله